मुफ्ती रहीम दाद साहब के वीडियो देखने के लिए मुफ्ती रहीम दाद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। لا علम لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سورہ فاتحہ 5 نمبر آیات پہلا سپارہ پہلا سورت پدی آیتی کریمہ کی اللہ رب العزت دا طرفنا انسان تا دا یو دعا تلقین شوے دے چی دا اللہ نا دا دعا غواړه او هغه د هدایت دعا دا او د سمې لار دعا دا اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ اخائی منگتا یا روان کی منگا الصراط المستقیم الصراط پلار باندے المستقیم سیدھا باندے سٹریٹ پات چورتا ہوئی سیدھا لار نو دا یو عظیم دعا دا صراط ویلے کی گی لارے تا راستہ چورتا ہوئی صراط مستقیم ستویلے کی او یا دا قرآن پجبہ کی صراط ستویلے کی نو دا اصطلاح دا قرآن کی اغلار چه حق تا انسان رسی او پشری حدود باندے برابر وی دغه ته صراط مستقیم وی قرآن پاک کې د صراط لفظ 33 مرتبه راغلی دی او د دې صفت کله استقامت راغلی کله سوی راغلی دی دلته مستقیم سیده لارا او دو ځای کې سوی راغلی او مستقیم هغه ته چې سیده وی او کاغه وګنه وی او مقصد ته رسیدلی وی او درمیانه وی د افراط او د تفرید نه خالی وی کمی او زیاتی نه خالی وی د صراط مستقیم څه تفسیر دی او صراط مستقیم څه ته وی او د دې څه معنی دي نو دوی کې مفسرین د صراط مستقیم ډېرې معنی بیان کړي دي او دا شان په خپل باندې قرآن هم یو 3 تفسیرونه کړي دي مختلف تفسیرونه لیکلي اول حضرت علی صاحب او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی چې صراط مستقیم څه ته وی قرآن ته وی ذالک الکتاب ته وی نو سمته اهدنا الصراط المستقیم یا الله د قرآن په لار مې روان کی دعا روزانه کې او قرآن ته نه کینی او د قرآن د ترجمه او د تفسیر او د زړه کوشش نه کې نو دی وجنه زمون موږ کې اثر نشتا چې کومه دعا کې پاغه په خپل عمل نشتا ته یا الله سیده لار باندې روان کی نور پسې صورت کې الله وی کنه ذالک الکتاب غسید لار دادا نو ته داغه په ترجمه نه پوي په تفسیر نه پوي یا داغه په مسائل نه پوي ضروری نه ده چې انسان ټول ترجمه په یاد کی خو چې کم از کم قرآن تکینی د قرآن د اصول نه خبر شي چې قرآن کمی کمی خبرې بیانې او په کم کم ترتیبی بیانې په خپل ژبه کې زده کا نو یو معنا دا شو دویمه معنا دا الایمان وتوابعه ایمان او ایمان سره چې کوم متعلقات دي ته ویل کېږي صراط مستقیم
نو سبوي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ایمان او ایمان سره چې کوم متعلقات دي اغلار باندې مې روان کا، ایمان میں سلامت کا، ایمان میں چرته ډنواډول نشي، خراب نشي. او ظاهرا به مسلمان او عقیدتا به مسلمان نیم. بعض وقت امام بخاری سے باب قائم کړی، یو استسلامی او یو اسلامی، یو ظاهری صورت د اسلام دی، یو پزړه کې اسلام دی. ایمان اصل کې تصدیق قلبی ته وایي، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. په خوله باندې خو به اظهار کې که ګونګې نو اظهار به څنګه وکړي، خو اصل سیز ایمان تصدیق بالقلب دی. نو د دې وجه نه ته به اهدنا الصراط المستقیم کې خپل ایمان ته دعا کې، خدای پاک د زړه چې کوم تصدیق دی هغه مې خراب نه شي. په ظاهره به منظم کوم، زکات به ورکوم، ارسه به ورکوم، ظاهرا به مسلمان یم، زړه کې بني. دیو جی نبی علیہ السلام له ځل باندې چین را وی چې موږ ایماندار یو، ایمان والے یو. الله فورا آیتونه راولېږل، ولکن قولوا اسلمنا، ایمان مو وایو موږ ظاهري اسلام راوړی دی. اوسه پورې لا ستاسو زړه کې ایمان نه دی پوره دننه شوی. نو دی وجه نه اهدنا الصراط المستقیم کې د ایمان دعا ده، یا الله د ایمان میں سلامت کی، دا د دې معنا شو. نو اوس چې ته مونږ کې دا دعا کې، نو دا معنی چې تر مخې ته کېږي خوند بدله درکوي، او الله به د ایمان ته خیر هم پیدا کوي. درېمه معنا ده الاسلام و شرائعه، د دې معنا ایمان هم ده او اسلام هم د دې معنا ده، یا الله زما ظاهري اسلام هم برابر وساتي. ځکه بعض کسان داسي وی بس ایمان خو د زړه د عقیدې نوم دی، د عمل ضرورت نشته دی. نو یو تفسیر دا دی چې اسلام ته هم صراط مستقیم وایي، مطلب دا دی چې زړه کې د ایمان شته او ظاهري عمل دی برابر نه دی، نو صراط مستقیم باندې نه. ایمان خو دې شته، یو ځل به راوځي د جهنم نه، خو الله به درنه خپوي چې زما د پیغمبر طریقې او ظاهري احکامات یې نه دي پرېښي، نه دي پرې عمل کړی، پرېښي دي. څلورمه معنا یې ده السبیل المعتدل، معتدل لاره چې ډېره سختي پکې نه وي، ډېره نرمي پکې نه وي، نظریات به برابر ساتي او اعمالو کې به سهولت سره ځي. نو دې ته ویل کېږي. پنځمه معنا طریق النبی و ابي بکر و عمر، یو تفسیر لیکلی دی صراط مستقیم څه ته وایي، د نبی علیہ السلام لاره، د ابوبکر صدیق لاره او د حضرت عمر لاره. معلومه دا خبره شوه چې کوم انسان وایي زه په صراط مستقیم یم خو ابوبکر نه مني او د ابوبکر خبرې نه مني او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر نه مني، نو په صراط مستقیم نه دی. دا د دې معنا ده اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د پیغمبر خدا محمد رسول الله او د دوه ملګري ابوبکر صدیق اور عمر رضوان الله علیهم اجمعین د دې په لاره مې روان کا. ځکه د قرآن پیغمبر تشریح کړي، د پیغمبر دغه صحابو تشریح کړي او دغه په نهج باندې هر ثبوت لیدي. نو دې وجه نه دا معنا هم ده، ابو العالیه دا معنا کړی ده. پنځمه معنا د بعض فضیل ابن عیاض کړي طریق الحج دی یا حجج، او اومه معنا د السنن، عثمان صاحب نه دا معنا منقوله ده. د سنت طریقو لاره دم صراط مستقیم دی. یو سړی د عقیدې هم صحیح ده، فرایض هم کوي، خو د پیغمبر په طریقې نه کوي، نو دا په صراط مستقیم نه دی. ٹھیک ده جنت ته بځي ځکه مسلمان دی، خو صراط مستقیم هغه لار ته وایي چې ته پکې فرایضو باندې عمل کې او سره سنت طریقو باندې عمل کې. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې تاسو به هغه پورې ګمراه کېږئ نه څو پورې چې زما په سنت طریقو باندې تاسو منګولې خښې کړي او تاسو په دا غاښونه خښ کړي، یعنی پابند دی لري. نو سنت طریقه، نو دی وجنا تبلیغ والاوي په سنت طریقو کې د دوانو جهانو کامیابی ده، او چې په دې باندې چلی د دوانو جهانو ناکامي ده. دا خو د اهدنا الصراط المستقیم معنا ده، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د پیغمبر په طریقو می روان کې. یو د دې معنا دا شوه. او اتمه معنی ده طریق الجنه، یا الله د جنت په لار مې روان کی.
داسې نه چې ځان ته مسلمان وې مو په لاره د دوزخ روان دي. مسلمانان هم ډېر د دوزخ په لاره روان دي. نو هغه نیک اعمال چې تا جنت ته ورسوي. یو سړی د دوزخ په لار روان دی او ځان جنتي ګڼي، نو دا صراط مستقیم نه دی، کږه لاره باندې روان دی. د وجه فارسی شاعر وایي ترسم نرسی بکابا اے عربی، ترسم نرسی بکابا اے عربی، کی راہ کے تو میروی ای بترکستان است. و اے ساده ګله ته ځې کعبې ته او روان شوې د ترکستان په لارې، نو ته به کعبې ته څنګه ورسې؟ د کعبې په لار روان شه نو کعبې ته به ورسېږي. بلکې که یو سړی په کعبه کې هم دی خو دا عقیده صحیح نه ده، سنت طریقو باندې عمل نشته، دین نشته، الله ته مقبول نه دی. نو یو معنی دا شوه اهدنا الصراط المستقیم، د جنت په لاره مې روان کا. سید ابن جبیر دا معنا کړی رضی الله تعالی. نهمه معنا دا طریق السنت والجماعه. دا لکان مشوان رسوتیا د اهل سنت والجماعت معنا دا امام قشیری دا معنا بیان کړی دا اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د اهل سنت والجماعت بلاره مې روان کی. دا باقی تفسیرونه دا معنا لیکلي. اوس اهل سنت والجماعت څه ته وایي؟ دي مخکې یو آیات دی هغې کې به تفصیل راځي، مختصر درته وایم. اهل سنت والجماعت هغه جماعت ته وایي چې د پیغمبر په طریقو او د صحابو په طریقو رواني. دا په خپل حدیث کې دا معنا راغلی. اوس هر یو سړی ځان ته اهل سنت وایي، وایي موږ اهل سنت والجماعت یو. اهل سنت والجماعت څه ته وایي چې ته په خو دې معنا باندې پوه شې که نه. ټول تقریبا نن سبا چې څومره جماعتونه دي هغه وایي موږ اهل سنت والجماعت یو، ځکه د دې فضیلت راغلی دی په حدیث کې، او دا نوم په خپل حدیث کې راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل ستفترق امتی، او یا زما امتیانو واورئ زما امت بدری او یا فرقی شي. یهودیان یو یا فرقی وي، عیسایان دوا او یا شوي، زما امت بدری او یا فرقی شي. کلهم فی النار الا واحدا، ټول به دوزخ ته ځي صرف یو به بچ کیږي. بعضې به وکېدای شي چې همیش دپاره به ځي دوزخ ته، بعضې به ګمراه وي لږ ساعت دپاره به ځي خو ګمراه به وي، یو به بچ کیږي. صحابو تپوس وکړو چې دا یو کم یو ده؟ نبی اسلام ما انا علیه و اصحابی، دا غي شکل و صورت نه دی معلوم، علاقې نه ده معلوم، زبانې نه دی معلوم، داغی علامت درتا بیانو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. اهل سنت والجماعت. نو اوس یو کس د صحابو دشمنی او د صحابو قول ته دلیل نه وي او د صحابو پیروي نه کوي یا د صحابي او قول ته پیش کوي، وي دا خو صحابي دی کنه څه چلو شو نو پته دسته څنګه ځان ته اهل سنت والجماعت وي. والجماعت جماعت الصحابه او سنت نبی اسلام سنت طریقے. یو سره سنت طریقوں باندې عمل لگی جی الحمدللہ ہم اہل سنت ہے. څنګه اهل سنت ہے؟ اهل سنت معنی د سنت طریقې کنه ته صرف سنت شوی دی ته اهل سنت ہے. سنت معنی سنت طریقہ. نو د دې وجه نه عزتمند وګور قرآن ته چې کینې او د دې دا په اهدنا الصراط المستقیم کې داخل دي تفسیرونه لیکلي. دا معنی د تزان نه کوم تفسیرون نرته کوم، دا تفسیر بحر المحیط ته غټ تفسیر دی هغه کې دا ټول معنی لیکلي. لسمه معنی د دې د طریق الخوف والرجاء، د امید او د خوف په منځ کې چې کومه لارې دا صراط مستقیم. که انسان ځان معلومي چې زه په سمه لار یم کنه، کله د الله نه یریږي او کله د الله نه امید پیدا کیږي. صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د سلار راکا چې کله را تستا خوف نصیب یو کله یریږم. دولسمه معنا د صحابه او د تابعین لاره. مخکې خو صحابه پکې، اوس پکې تابعین هم شامل شو. نو تابعینو کې زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعینو کې دی.
نو چې تا معنا وکړه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما د حضور پاک په لاره باندې، د صحابه کرامو په لاره باندې او د صحابه کرامو شاګردان د تابعینو په لار مې روان کی. درته ځکه بعض کسان وایي مذهبونه پکې نشته. د اهدنا الصراط المستقیم یو معنا تابعینو په معنا، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره تابعی دی، صحابه سره ملاقات شوی دی. نو دا د دین نه بار خبرې نه دي. اهدنا الصراط المستقیم دیارلسمه معنا حق لاره، او څوارلسمه معنا ملت د اسلام تفسیر مظهری لیکلي. یا الله په ملت د اسلام مې روان کی چې کوم د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوې ده. نبی اسلام یې په ملت د ابراهیم علیه السلام. یا الله زموږ چې کوم پیغمبري دین دی او په خوا نه روان شوی عقیده د ټولو پیغمبرانو یو وه. تاسو دې دوه نه وګورئ معلوم کړئ. دې کې صراط مستقیم مفرد صیغه راوړې ده، سینګولر چې ورته وایي، مفرد صیغه راوستې ده، جمع نه ده راوستې. حالانکه پیغمبران ډېر تېر شوي دي، پکار دا دی چې ډېرې ویلې، نو د ټولو لاره یو وه، ځکه مفرد صیغه راوستې. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله هغه یو لاره، حق لاره چې ټول پیغمبران په هغې باندې راغلي وو، هغه د توحید لاره ده، د رسالت لاره ده، د آخرت لاره ده. دا ټولې خبرې هغې کې مشترک وي، صرف اعمالو طریقه پکې بدله. مونځ به داسې کې، زکات به داسې ورکې، دومره کې شته دومره کې نشته، عقیده کې فرق نه و. بنیادي عقاید د ټولو دې ته ویل کېږي اصولو کې اختلاف نه و، فروعو کې اختلاف. لاندې د مونځ طریقه لکه جدا وه، نور خو نو دې سره اختلاف نه راځي. او دغه ته اختلاف هم نه وي، دې ته وایي مختلفې لارې، ښایسته لارې. چې په هره لاره ځي، مثلا جومات ته زموږ دوه لارې راغلي دي، یو سړی که په هره لار راغلی بس هغه جومات ته رارسي. نو دا معنی مې درته تفسیرونه نه بیان کړي. اوس په خپله باندې په قرآن کې د صراط مستقیم څه ته ویلی شوی دی. دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن. چې قرآن پاک بعض وخت کې یو آیات بیان کړي، یو ځای کې مختصر، هم د هغه آیات تشریح بیا بل ځای کې کړي تفصیلا. نو چې د قرآن په آیات باندې ته د آیات تشریح کې، دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن. د قرآن د آیات ترجمه او تفسیر مې درته په قرآن باندې وکړو. کله تفسیر القرآن بالحدیث، یو آیات تا بیان کو ته د دې آیات په تفسیر کې نبی علیہ السلام داسې فرمایلی دي، نو دې ته ویل کېږي د قرآن تفسیر دی په آیات سره بیان. او کله ویل کېږي تفسیر القرآن باقوال الصحابه، د صحابو قول پکې بیان کې چې د دې آیات تفسیر کې صحابي داسې ویلي. او کله تفسیر القرآن باقوال التابعین یا ائمه دین دغسې به راځي. تفسیر بالرای باندې کې بعض وی د قرآن آیاتونه الله رب العزت بعض مجمل را لګري، اجمالی، نو د هغې نه انسان هره معنا کله نه کله اخیستی شي. نو ته به څنګه تفسیر کې اهدنا الصراط المستقیم، چونکې ستا اول صورت دی، نو الله وایي دعا وکړه چې په سمه لار روان شي، داسې نه چې قرآن ته ناست یو ګمراه شي. نو قرآن ته چې ناست ګمراه کېږي، څه یو آیات راشي، یاره زما ذهن کې راځي د دې به دا مطلبي، ستا ذهن پکې چا راوستی او مړه د دې به دا مطلبي. دا نوي سکالران ځان نه آیات بیان کړي، خلک وایي هغه د قرآن آیات ویلو، بلکل یې د قرآن آیات ویلو. یهودیانو ته چې ته لاړ شي، هغه هم تا ته د قرآن آیات وایي. عیسایانو ته چې لاړ شي، وایي ستاسو قرآن کې راغلي دي عیسی روح الله، عیسی روح الله دی، دا زموږ قرآن کې شته واقعي. نو ته وایي عیسی عیسی وایي، نو دې وجې نه وایي ګوره عیسی وایي د الله روح دی، روح الله. نو موږ دلته خو زموږ علاقه کې روح الله ماما دی، نو بس بیا هغه ته روح الله خو باره کوزه کې د روح الله معنی ته قرآن نه تپوس وکړه چې روح څه ته وایي. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. الله وایي روح څه ته ویل کېږي؟ زما حکم ته. نو عیسی علیه السلام د الله په حکم پیدا شوی، اسانه معنی ده، هېڅ خبره نشته، نه به دې ګمراه کوي. نو ته به قرآن چې کې تفسیر به رای خپل تفسیرونه به کې نه بیانې، زما دا دی، ما دا دی، زما دا دی. یا د سکالرانو تشریحګانو پسې به نه ځي. هغه سکالران چې هغوی حدیث نه بیانوي په آیات کې، د صحابه قول نه بیانوي، جی میرے ذہن میں آتا ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، او هغه یو مثال بیان کړي. نو زمونږ خلک سادهګان هغه قرآن کولاو کړي، خلک وایي ګوره د قرآن د منځ نه خبره وکړه، دا ټول خلک ټول قومونه تا ته قرآن نه وایي. نو قرآن کې به څه کې حدیث کې به ګوري چې د څه مطلب ده، د قرآن په بل آیات کې به ګوري چې د دې څه معنا ده.
ګینه یو سړی ورته قرآن آیات پیش کی چې صرف د مونځ ټایم کې شراب بس کا نور سکا ته کوم ځای راغلی وي قرآن کې راغلی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى دا قرآن آیات ته الله وی شي کله تاسو په نشه کې لمونځ مکوئ مطلب نور اجازت شو خو د قرآن بل آیات کې راغلی چې حرام دي حرمت علیکم الخمر دا آیات پریدي مونږ یو هغه آیات منسوخ شوی دی منسوخ آیات قابل عمل نه تلاوت به کې خو عمل به نشته نو دا ګوره قرآن ته چې سړی کینی زموږ څومره ښکلی دین دی دا خبرې جواب شته نو اوس د قرآن کې د صراط مستقیم څه ته وایي نو د صراط مستقیم په خپله یو تفسیر مخکې شوی دی اهدنا الصراط المستقیم یا الله په سملار مې روان کا سملار څه ته وایي صراط الذین انعمت علیهم په هغه لار باندې چې تا انعام یافته خلک پیغمبران شهیدان صدیقان نیکان روان کړي په هغه مې روان کا نو یو معنی دا شو دویمه معنی عزتمندو قرآن پاک سورہ انعام کې بیان کړی د مخکې یو سورت راځي سورہ انعام زما د قرآن کې 171 صفحه باندې هغه آیات دی 171 صفحه کې اشاره راځي نو هغه چې دغه قرآنونو کې سورہ انعام هغه کې درې آیاتونه دي بیان شوي پکې قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون یو آیات بل دی بیا دا هغه آیات نه پس چې کله ختم شي 152 آیات نه بعد وګورئ وان هذا صراطي مستقیما دا کوم آیاتونو کې چې کومه خبره بیان شوي دا صراط مستقیم دی ولته تا دعا خو دې چې خدای پاک صراط مستقیم باندې روان کا صراط مستقیم څه ته وایي سوره انعام کې 151 152 153 نمبر آیات کې بیان شوی دی دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن ساده ژبه کې د قرآن تفسیر په قرآن باندې وشو هغې کې څه دي شرک به نه کې د والدینو سره به احسان کې خپل اولاد به د غریبۍ د وجې نه قتل کې چې رزق څوک ورکوي الله وایي موږ یې ورکوو او د فواحشو ظاهري باطني نه به ځان ساتې ګندګي نه او څوک به نه وجنې او د مال به د یتیم نه خوري او وزن به په انصاف سره ورکې کمې زیاتې به نه کې او چې خبره کې نو د عدل او سمه خبره وکې او د الله وعدي به پوره کې ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون بیا وایي وان هذا صراطي مستقیما چې دا کارونه څوک کوي عقیدې هم شرک نه کوي او دا نیک عملونه کوي به دقه په صراط مستقیم دی دا د قرآن تفسیر شو نو دویم تفسیر دا شو په قرآن کې یو خو د خپل مخکینه آیات شو دریم تفسیر عزتمندو قرآن پاک مخکې په سوره آل عمران 51 نمبر آیات کې ویلي دي توحید معنی کړی دا چې کوم انسان د الله د وحدانیت په عقیده باندې دی الته وایي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم الله زمونږ رب دی او ستاسو رب دی دقه عقیده چې د چا وي دقه صراط مستقیم دی چې د الله نه سوا بل رب نه مني دا دریمه معنا شو څلورمه معنا د پیغمبرانو لار تم الله رب العزت صراط مستقیم ویلې په قرآن کې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم د مرسلین لار ته صراط مستقیم ویلې نو دا قرآن پاک کې بل معنا شو پنځمه معنا د پیغمبرانو تابعداري تم الله مستقیم او سیده لار ویلې ده لکه سورہ زخرف 61 آیات کې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم دا الله یو منل چې پیغمبر د توي او ته د پیغمبر دا خبره اومني نو دا صراط مستقیم دی نو بهرحال عزتمندو په قرآن پاک کې د صراط مستقیم معنا درته بیان کړه
اخیری خبره دا ده د الله رب العزت ډېر لویه شکریا ادا کول پکار دي چې موږ یې د اسلام دولت را نصیب کړی دی او د قرآن دولت را نصیب کړی دی او د پیغمبر سید الانام دولت را نصیب کړی دی قسم دی دا په پیسو باندې انسان دا صحیح عقیده نشي اخیستی ګینې د امریکي والا زموږ نه مخکې دي په پیسو کې دا په مشینري او په ساینس او ټکنالوژي باندې نه کېږي ګینې هغوی مریخ ته رسېدلي دي او عرش ته ورنږدې شوي دي خو د عرش والا عقیده د هغوی نه ده باوجود د دې چې هغه د عیسی علیه السلام متبعین دي عیسی علیه السلام مني پیغمبر الله مني شرک کوي ورسره د الله کتاب هم ورسره شته او بیا هم د عقیدې نه کمزوري وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله وی دا ما ته کنځلې کوي ما کوم ځای کې واده کړی دی وی دغه ته ما په ځای ملنډې کې د قیامت پر ورځ راځي حدیث کې وی الله به وایي چې د یهودیانو عیسیانو ما ته کنځلې کړي او یا الله موږ خو ډېر ګناهګار یو کنځلې خو هم نه دي کړي وی تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام زما زوی دی وی دا خو هم ویلي وی ما واده کوم ځای کړی دا خو دروغ تاسو ما پسې وتړل بغیر واده نه چې بچې ته چا پسې منسوب کې کنځلې شوې که نه څومره ښکلې عقیده ده دا ګوره موږ سره هندوستان دی موږ د دې نه بېل شوي خلک یو او عزتمنو دغه ټلۍ به هم په مندرونو کې والې د قرآن په ځای به هم ټلۍ والې ټنګه 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 خوشحاله به وي الله نعمت را کړی ګوره څومره زمزمي دي څومره ښکلې نغمې دي یا الله صرف ستا په نوم باندې موږ ولاړ یو په دې لاره باندې قایم وساتي او چېرته عزتمندو ګوره سیکانو ته وګوره هغه ویښته او فلاني او د هغوی هغه طریقې کار او د نورو قومونو ته هغې ته وګوره الله پاک دین موږ ته را کړی دی الله دې په دې پاک دین باندې موږ ته استقامت هم را نصیب کړي یو ځل بیا ترجمه وایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله سیده لار موږ ته وښایې یا الله په سیده لار موږ روان کړي یا الله په سیده لار موږ ته استقامت را نصیب کړي اللهم صل علی محمد